هغه پښتانه لاړه چې د ښځو زړې کپړې به هم په ډیران چا نه شوې کتې. اوس پښتون هغې ته وایي چې ښځه یې د 200 میلو نه بعد وهي. اوس پښتون دې ته وایي. نو پښتانه مختانه نه یې ماما، آرام کښېنئ. لنګ چې وهی اوړي کې به درته تکلیف نه، باد مات به درکې لګي. تاسو پوه شوئ؟ پښتانه یو مونږه پښتانه. پښتو دې ته یو سرمایه‌دار سړی و، ما ته وی چې مولانا صاحب ته مونږ پسې ډرامې کې ولې مونږ کې څه چل دی؟ ملیس چل نه دی. ویلنا څه فرق شته؟ مننه چې څنګه ته یې داسې زه یم، ستا 2 سترګې زما 2 سترګې، ستا یو خوله زما یو خوله، ستا 2 خپې زما 2 خپې، ستا یو ښځه زما هم یو ښځه. یو فرق دی تا او ما کې. وی چې څه؟ مل تا او ما کې دا فرق دی چې زما ښځه زما ده او ستا ښځه شاملات دی. شاملات زمکې پیژنئ چې دار چا پکې ایسئ. نو مل زما ښځه زما ده چې زما کور کې ناسته ده او سپینه بورکه یې په سر کړي چې مړي ژوندي لځي، او ستا ښځه شاملات دی. نن ستا ملک د هغه خلقو په لاس کې دی چې د چا ښځې شاملات دي. ښځې راشئ چې په صدر کې درته وښیم تاسو کې چې غټ پښتون کوم ځان ته وایي، غټ اتی څنګه، او دلته درته راپاس زما پښتنو وروڼو غټ سنډا پېښور ته راولئ چې لاس مې نیولې بوزم صدر ته، او د هغه خلکو ښځې ورته وښیم چې یو یو سر ښځې ته په 800 روپۍ جوړ. که د هغوی ښځې مې درته د شپې په 1 بجه د بایسکوپ نه د نوکرانو سره راوتې او نه ښودې، دا ګیره به درته کله کړم. نن ستا په ملک د هغه خلکو حکومت دی. نن مونږ خو شرمېدلي یو. یو یې مونږ له ساتلی د اوقاف وزیر، او سې تاسو له ساتلي. تاسو له چې وزیر راشي ورته ټوکری ټوکری زومبی زومبی. وختي دې ملا دلته ګلونه دغه کړي، دا به په ما راشیندلوس، دا ترک دا به په ما راشیندل. دا څه شی شو؟ هسې زمونږ جامې پې خرابې چې رنګ پې ولګیا بیا تیزین نه. دا ګلونه تاسو په هر چا شیندئ. مولانا فضل الرحمن صاحب اوس زه تلي باړې ته، نو د دې اپریدو خو زه یم، نو د اپریدو دا رواج دی چې کوله پټکې چې دی هغه فضل الرحمن ته ور په سر کړو. نو هغه اډو کوزولو نه اول ته پکې ګرمي چې کوزولو نه مال دا پټکې کوز کا په آرام کښېنه. د دې اپریدو دا رواج دی. زمونږ دا ګورنر نه دی مانې دا د انګریزي جر غوندې ججورې چې راځوړندي ما لیدلی هم ورپسرئ چې باړې ته راشي. اوس پښتنو تاسو کې د سړي زوی نشته چې په دې صوبه کې ګورنر ولګي چې دا شی راته کېنولی دی؟ یعنې 3 کاله وشو چې دا شی راته کېنولی. تاسو کې د سړي زوی نشته؟ پښتنو مبارک ہو. سړي زوی در کې نشته چې ګورنر شي د صوبې، چې دا د پنجاب شی درته کېنولی دی.
नागत अमीरा पटके कुसके दुयार चा बांधी गुलना मची पारचाला पटके हम वर पसरी बागे बारेवाल टोल खपाऊ मलजा पीदे ने माथा पता न दस नता सुपी जन्म अब वही बाहर रंगे के खाही जामा में पोश बाहर रंगे के खाही जामा में पोश मन अंदाजे कदतरा में शनासम यार संग जामी क्या गुंदे वागुंदा वजस्ता द पुंद चाल पे जनम स्ता पुंद पे जनम नाजीजानो जस्ता सु पुंद पे जनम परून मंडई लगे दलेवा द कौमी असेंबली द मेंबरानो मंडई वा वयान पके खरसे द 1 करोड़ 2 करोड़ा 1 करोड़ 2 करोड़ा दागा उलमाओ खाके पायमा चिचाते मौलाना हुसैन अहमद मदनी दागा उलमाओ खाके पायमा चिचाते गुलाम गौस हजारवी दागा उलमाओ खाके पायम चिचाते मुफ्ती महमूद दासलूर उलमाओ चिद चा जनाजे द मदरसी द कूर मुनावती द शेखुलिन खपल कोर नौ द मदरसी द कोर ने जनाजा वतीवा द मौलाना मदनी जनाजा द मदरसी द कोर वतीवा द मौलाना यूसुफ बनूरी जनाजा द मदरसी द कोर वतीवा द मुफ्ती महमूद जनाजा दागा कोर रावता चिद चेलो द शपोल पशान द टीम खड़ा दरवाजा वा द पाकिस्तान जर्नलान जनाजे तन कतल द मुफ्ती द कोर प तमाशा गुलाम गौस हजारवी चिप बफा के मरशो नुदागा द कपन द पारा प बफा की चंदा शेवा ज़दागा उलमा खाके पाए ज़दागो ताबेदार जा पते लाख तिजारत को पाक के खबर की तिजारत को औजान लरोटाए गटा चाहता नीचे खोखाई पदे डोंगा के वर्ता द कोने मुस्तने हुआ दऊस को द सड़ी में दाशे जोड़े लास दासे की को बोल मोशे है दासे कलास दाद सड़ी में से जोड़े हुआ ही मामा से जोड़े सती जोड़े दाशे की सड़ी ना से जोड़ की दऊस चदा न के द कोनेनो डिस्पोजेबल सरेंज पलास के जोड़ावा गर्दवा हर वक्त द कोनेनो ने डाक साता और जैसे चक के पदारों को चुंबा के और तासो पूरी शुरू पखा तासो दवादा पदरी सलवे खाला के मातृ सलवे मिनटन द पाकिस्तान हुकूमत मनले नदे कपजान दे द प्लारशी उबे न मनल तरगे पोरे चित्रसो पोरे द पाकिस्तान न द पेरंगी कानून लंदन तले गले सो पोरे कि पाकिस्तान के दलाड में काले जोड़ करे कानून मौजूद भी तरगी पोरे द पाकिस्तान हुकूमत मनलो तो तैयार नहीं ठीक सो पता सो क्यों गोरा द शेखुलिन मिशन सऊद हिंदुस्तान आजादी द बादशाह खान मिशन सऊद सूबा सरहद के
چې پیرنګي ورکو او څه کوو قرآن آزادو پیرنګي ورکو او قرآن آزادو مونږ ټول د هغه ملګري ټول تابعدار چې پیرنګي ورکو قرآن آزادو پیرنګي ورک نه شو که ورک شو پر کټي پرېښود قرآن آزاد نشو د پیرنګي قانون تر ننه پورې پروت دی او د پیرنګي د پرکټو سره تاسو ملګري شوئ که نه ملګري شوئ که نه مبارک هم شه مونږ به تاسو څه چل کولو جنازې به هم ستاسو کولې الله متمم سبی خدای ته واړه جنت ورکړي نیر نرینو خدای دې ته واړه دوزخ ورکړي نو د خدای کور رانه بیړي غر کړي ته واړه جنت یو سړی و هغه ښځه ډېره ظالمه او بد کرداره وه نو هغه به یو زیارت له تله اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند په ټپو ړوند ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني زیارت ته یې بابا زما دا میړه ړوند خاوند به دې تپوس کولو چې ښځې ته چېرته ځې چې دغه زیارت له ځمه او دعا کومه چې خدای زما میړه له ډېر مال دولت ورکړي او ډېرې داسې کړي او داسې کړي یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تلی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه دی د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی چې دا ښځه ورغلې ده وې زیارته بابا هغه ورته دلته لاندې خاوند پروت و که نه ویل نن خو دې اواز هم راکو ویل زما دا خاوند په ټپ وړوند کا په دواړو سترګو ورته یې وی چې کور کې دې زیړه غوا شته وی چې او شته وی هغه حلاله که او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي دا واپس کور ته راغلی ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی ښځې څنګه چل دی ویل سړیه دا چاړه واله دا غوا زره لاله کړه ویل ولې وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې اوس ښځې ته داسې پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و دا هغې ته څه پته ده زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دی خبرې ته سوچو کې بیا به پې پوهېږئ نه غوږ کې حلاله که غوا غوا حلاله کړه چې حلاله یې کړه یو لومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه وی ښځې زما د سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي په دویمه ورځ چې غوښه وخوړه وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو امید دی چې خدای به مونږ ښه کړي چې په 3مه ورځ یې پې غوښه وخوړه سړي په سترګو لاس کېښود وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري وی چې ښه بس ړوند شو خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل و وی چې بس ړوند شو به د نور کاره خو ووتمه خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ وړوند دی چې کش کش دې سړي اورېدلي دي کوته کې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه دا خو دی کولنګي چرګ مړ چرګان یې ډېر په کور
چې څه سات تیر شوی دی دویم سړی راغلی بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه دا خو د هغه انګرېز دی چرګ مړ مړه ها چې په دې کې څلور برابر چې څلور برابر کړه خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما مېړه ړوند کړي چې ستا څه خوښه یي چې هغه کوي زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه چې هغه یې وړی سیند کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه مړی مې یوړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړی دا دی پروت دی بلې ورته دروازې ته کړی چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالمه بلې ورته 4 واړی چې پې لیږلي دي اخیری چې لیږلی دی وی هلکه چې دا ځل در نه را نشي ګوره سمې غورځوه سیند ته چې د سیند په غاړه دا مړی غورځولی دی چې ګوري یو سړی ناست دی د سیند په غاړه جامې مینځي وایي ته بیا لا راوتی جامې مینځې هغه یې مړ کړی چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نیسي وایي الله اوس میان هم نسي هغه یې مړ کړی بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتې والی په هغې ور ټوپ کړی وی لا سر دې به اوچت کو هغه یې مړ کړی دی بیا راغی سړي ته یې ووی چې وروره اوس مې سمه صفایه وکړه جامې وینځلې مړی را په غاړې ته راوتی بیا مې ور وغورځولو مړ مې کو بیا یې ماهیګیر په شکل کې راوتی بیا مې مړ کو بیا یې د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کولو دې خوا راتلو بیا مې مړ کړو سړي والا 100 روپۍ ورکړه که لږه مقل لرئ او سوچ لرئ نو دې نه به اندازو لګوئ چې په مونږ هغه د ښځې کار شوی دی او د هغه سړي کار شوی دی خدای میړه مې په ټپ وړونکي او میړه یې سره ورسره فراډ وکړو او جوړې سترګې ړندې کړې هر څه یې لیده ویل زه څه وینم نه تاسو باندې هغه چل یو سړی و په خر به سره چلوله پټوله نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکې وینځله ناتې اولې ته وغورځېده لاړه اوبو یوړ دی اوس سرسام شو او وی چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته خوا که زه خبر وی چې دا به اوبه رانوړي ما به هډو وینځلی نه وی کور ته راغی مور بچیا څه چل دی وی مور پاکې نه پلیته خوا مور والا ډاکټر راوست چې دی هلک باندې څه چل دی ډاکټر والا علاج ملاج سوکو دا خبره تینا هیرا کړه مور والا پیسې ورکول څوکیږي 100 روپۍ هغه دا 50 والا 50 به بیا درک ولزه 100 به بیا پورا راکړي چې ډاکټر زه تلاړو نو ده مور دې زوی ته وای چې بچی لا پتا څه چلو ولی بیا تا چې وی چې پاکې نه پلیته خوا بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو الګ بیا چغې کړې چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته مورم سرسام شو ول تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس خو ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو د یو نه دوه شو ډاکټر چې راغی چې ویې کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مورم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ راکوړې هم لاړې
ډاکټر چې دوی ته وکتو عام سرسام شو ویل 50 خېوې دا چې خسته بیانات اورېدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز خسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ. تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېر مننه. والسلام.